Assalamu alaikum. Welcome to the All Edit by Fs. نن زه تاسو درښایم چې په ټیکټاک تاسو کومه ویډیو اپلوډ کوئ هغه ولاړئ. نو نن چې زه تاسو ته دروښیم په ټیکټاک به تاسو ویډیو څنګه اپلوډ کوئ. ستا زما پر طریقه دا ویډیو اپلوډ کړئ. ویډیو به پخپله اپلوډ شي، ویډیو به نه دري. دلته کله په 96 ولاړې، کله په 100 ولاړې، دا به بیا نه دري. نو که چیرې زموږ په یوټیوب چینل تاسو نوي یاست، تاسو پلیز ریکویسټ کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو رابسې لاغه شروعات به تاسو وکوئ اور به راسئ پلی سټور ته. تاسو راسئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ټیکټاک کوم دی دا به تاسو اپډیټ کړئ. ټیکټاک تاسو اپډیټ کړئ. ټیکټاک به نوی اپډیټینګ تاسو درکړي، بیا به تاسو ویډیو نه دري. ولې چې کله چې شی اپس اپډیټ شي، اپس بیا تیز شي، نو بیا به له هغه بعد تاسو راسئ دلته به سرچ کړئ اور سرچ کړئ چې ټیکټاک باندې څنګه کلیک کوئ. دلته به دی درته ولیکي اپس انفو، یعنی اپس انفارمیشن. اپس انفارمیشن کله هم تاسو دلته کلیک کړئ، دلته به لیکلی سټوریج ان کیش. سټوریج ان کیش ته کلیک کوئ، له بعده به راسئ دلته به لیکلی کلیر سټوریج ان کیش. پر دلته به تاسو ته یو انټرفیس درکړي، لیکلی به ډیلیټ. نو تاسو به پر دا ډیلیټ باندې کلیک کوئ، دا به ډیلیټ کړئ. له هغه بعده به راسئ، اوس یو ساده کار دی، دا به پکې وکئ. رابسئ کوم هم ټیکټاک تاسو کوم هم په یوټیوب فیسبوک سره کنیکټ کړې ده یا ګوګل سره کنیکټ کړې ده یا په خپلو نمبرو جوړه کړې ده، دا به تاسو خپل ټیکټاک لاګین کړئ. چې څنګه هم تاسو ټیکټاک لاګین کړئ، له هغه بعده به راسئ تاسو به خپل موبایل ریسټارټ کړئ. چې ریسټارټ یې کړئ، دی به موبایل ریسټارټ شي. له هغه بعده به تاسو راسئ چې موبایل خلاص شي، نو تاسو به بیا وګورئ خپله ویډیو. هغه ویډیو بیا تاسو په ټیکټاک ورکړئ، اپلوډ یې کړئ، نو دا به بیا 100% اپلوډ شي. نن دا ویډیو والا چې تاسو ټیکټاک باندې څنګه ویډیو اپلوډ کوئ. که چیرې زموږ ویډیو تاسو ته ښه در ولګېده او تاسو ته په کار درله، زه امید لرم چې تاسو به زما له ویډیو کار اخیستی. نو پلیز ریکویسټ کوم چې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. وعلیکم السلام.